د واتس اپ دوه نیو اپډیټ په دې ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ دوه نیو اپډیټ خیم چې د هغې سره به تاسو ته واتس اپ نور هم په استعمالېدو کې اسان شي. که تاسو وګورئ زموږ زیاتکر ویډیوګان چې دي هغه د واتس اپ په اپډیټ باندې راځي. نو یو کس لاندې کمنټس کړی و هغه وایي چې هره ورځ د واتس اپ اپډیټ راځي چې ته په ویډیو جوړې. نو د واتس اپ اپډیټ خو ډېر زیات راځي خو کوم چې خاص اپډیټ نو په هغې باندې زه ویډیو جوړوم. داسې د ګروپ په باره کې هم دنیا اپډیټ راځي خو هغه زموږ په عام استعمال کې چې دی هغه اپډیټ نه وي. نو د هغې د وجې نه زه په هغه شیانو باندې چې دی ویډیو نه جوړوم کوم چې زموږ په استعمال کې نو په هغې باندې زه نو په دې ویډیو کې هم زه داسې دوه اپډیټ زه تاسو ته ښیم چې هغه به ستاسو دپاره ډېر خاص او بل دا چې هغه تاسو په استعمال کې راولی نو تاسو ته به واتس اپ نور هم په استعمالېدو کې اسان شي. نو کوم اپډیټ دي د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. دا یو پري کار دی نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ. نو اولنی زموږ سره کوم اپډیټ دی موږ چې د خپلو ملګرو سره کوم تصویران ویډیوګان شیر کوو نو اکثر د هغې کوالټي چې ده هغه خرابېږي. نو واتس اپ والا اوس یو نوی اپډیټ راایستلی دی. تاسو تصویر لیږئ یا ویډیو لیږئ نو د هغې کوالټي چې ده هغه به اوس صحیح راځي. لکه تاسو په ایچ ډي کوالټۍ کې چې دی خپل تصویر ویډیو چې دی دا هم لیږلی شئ. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې د خپلو ملګرو د میسیجونو هغې ته کله وردننه شئ او څنګه تاسو تصویر لیږئ نو په هغې باندې به له پاسه تاسو ته د ایچ ډي اپشن ښکارېږي. چې کله تاسو په دغې ایچ ډي اپشن باندې کلیک کوئ نو لاندې به تاسو له دوه اپشنونه چې دي دا به درکړي. نو په دې کې په دې لاندني اپشن باندې چې دی تاسو زور وکړئ نو په ایچ ډي کوالټۍ کې چې دی تاسو خپل تصویر او ویډیو چې دی دا شیر کولی شئ. د هغې سره چې دی بیا به ستاسو د ویډیو هغه کوم کوالټي چې ده هغه به نه خرابېږي. په ډاکومنټس کې چې دی دا لیږلی کېږي ښه صفا لیږلی کېږي خو کوم چې به موږ ډایرکټ شیر کوله نو په هغې کې به مسله راتله. نو اوس په دغه مسله چې ده دا به له دې نه وځي که تاسو تصویر لیږئ او که ویډیو لیږئ نو د هغې کوالټي چې ده دا به برابر وي. دویم نمبر زموږ سره چې کوم اپډیټ دی نو موږ چې کوم نمبر په موبایل کې نه وي سیو کړی نو موږ د هغې کس سره چې دی په واتس اپ باندې خبرې نه شو کولی. بل لا بیا په هغې کې وروسته یو نوی اپډیټ راغی چې کوم نمبر به موږ د خپل ملګري سره شیر کو یا به یې ورولېږو یا به موږ ته چاره لیږلو چې کله به موږ په هغه نمبر باندې زور وکړو نو موږ ته به هغه اپشنونه راکړو نو موږ به د هغه ځای نه ډایرکټ چې دی هم به دا کس سره چې دی میسیجونه کولی شو. دغه شان دی که تاسو به د بل کس واتس اپ سکین کړو نو هم به تاسو د هغه نمبر د سیو کېدو نه بغیر چې دی د هغه سره به تاسو خبرې کولی شوې. اوس پکې نوی اپشن یو ځای شوی دی چې تاسو به نمبر چې دی به سره سیو کوئ هم نو خو له پاسه د سرچ دا بټنه به تاسو ته ښکارېږي. په دغې سرچ کې چې دی په دغه کې به تاسو هغه نمبر ولیکئ. چې تاسو هغه نمبر ور ولیکئ نو د هغه اکاونټ چې دی هغه به د ځانه راهلي. نو هغه ځای کې چې تاسو په هغه نمبر باندې زور وکړو نو تاسو د هغه ځای نه چې دی ډایرکټ میسیجونه کولی شئ. خو دغه اپشن چې دی دا موږ ته نه دی میلاو شوی او دا بل چې دی دا موږ ته میلاو شوی دی د ایچ ډي کوالټۍ. خو تاسو به راته په کمنټس کې لازم ووایئ چې په دې کې ستاسو کوم اپډیټ خوښ شو او بل تاسو ته کوم اپډیټ میلاو شوی او کوم نه دی. که کومو کسانو ته دا دوه اپډیټ نه میلاو شي د هغې لپاره به تاسو پلی سټور ته ځئ او خپل واتس اپ چې دی دا به اپډیټ کوئ. ځکه اکثر بیا ځینې کسان لاندې کمنټس کوي وایي ته دروغ وایې نو دا دروغ به دې باندې چې تا ته هلته کې د اپشن چې دی دا نه شو کېږي نو تا ته ځکه دروغ ښکارېږي. د هغې لپاره به خپل واتس اپ اپډیټ کوئ. بل لا که به ډې اپډیټ کې رانغی نو په راروان اپډیټ کې چې دی دا به ستاسو په واتس اپ کې یو ځای کېږي.